دا د بیوسۍ تصویر جوړ شوی د ډيري کلی منظور حسین دی. سمو د وړاندې منظور حسین د ملک نه بهر مهنت مزدوري کوله. د کومې لوجې چې د کور د ژوند پيه روانه وه، خو ولې د منظور حسین مور او دوه بچي په خپل کلی کې د یو دوست کره مېلمه شوي وو. د جنریټر د لوګي لوجې په کمره کې داسې ګیس جوړ شو چې 15 تنان یې همیشه لپاره د مرګ په خوب وده کړه. دغه پیښه کې که یو اړخ د منظور حسین مور او یو زوی په حق رسیدلی وو، نو بل اړخ ته یې د زلمی بچي امیر حمزه ګردې او پیپړې دومره متاثر شوي چې پلار عجز یې د سر سوري د خپل کور نه هم خلاص شو او لا تر دې دمه یې علاج روان دی، خو هیچا ورسره هیڅ مرسته ونه کړل، کوم چې د دې خواري کښ ژوند نور هم د امتحان سره مخ کړو. دوه میاشتې چې هغه لکه بېهوشه و، نو په هغه باندې زما سره څه پیسې وې، 2 کورونه ځمکه هغه زما نه چې لاړه او ما چې لکه هر ځای ته ورسېدم، هر چا له لاړم نو هېڅ چا راسره دغه ونه کړو، نه د حکومت ته څېړه نه د عوامو ته څېړه، او زما سره چې اوس هېڅ ونشتې. دغه زوی علاج مې لکه پاتې دی او په هغه باندې پیسې لګي، او د کور د یو کور مې هغې مې باندې پیسې مې راغستې، نو هېڅ راسره ونشتې. په 1 بجې بجلي لاړم، د ښځه راپاسېدې د هلک ته یې ویلې جبران ته چې راشه بچي دا جنریټر رانه باسه، نو هغه د کمرې ته رانه باسم، په بیټک کې سملاستو په دې بیټک او کمرې په دې منځ کې دروازه وه، هم کوله وکړله او سملاستو چې بیا مې سترګې وغړېدلې پېښور کې وم، او پېښور کې چې په هوش کې رالم پته راته هم نه و چې داسې چل شوی. 3-4 میاشتې خبر نه وم د ورور نه. اوسه پورې زما د ماما ته څه داسې د حکومت طرفه څه پیسې هېڅ هم نه دي میلاو شوي چې یاره دا تاسو وایي ته پرې خپل زوی علاج وکړه، او یا پې ځان سره نور څه وکړه، هېڅ درته هېڅ هم نه دي میلاو شوي. منظور حسین د حکومت او شتمن خلکو یو درهم پرې نه ښودو. د زوی د علاج لپاره یې د هر چا دروازه ټکولي، خو د واک خاوندان په داسې خوب وده دي چې د منظور حسین فریاد یې غوږ ته نه رسي. دا متاثره کورنۍ د حکومت او د واک د خاوندانو نه غوښتنه کوي چې د دوی سره د لاس امداد وکړي، چې د دوی په ستونزو کې کموت راشي او یو ځل بیا دا کورنۍ د ژوند تیرولو جوګه شي. عمران زریاب، خیبر نیوز، مالکن.